अस्सलामुअलैकुम मलगुरो IMF یو ځل بیا عمران خان سره د ملاقات کولو شرط ایښی دی خو اوس په حکومت عمران خان رها کوي او کنه په جیل کې به IMF سره ملاقات کوي. د دې حوالې سره به اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. بل عمران خان پرون 14 اگست په خپل جیل کې منو کړی دی او ورسره چې نور خوا کې کم بیرې کې وي چې کم قیدیانو ای هم پاکستان زنده‌باد نارې او ورسره عمران خان زنده‌باد نارې په اٹک جیل کې وهلې دي او سوروا د مخ کې دا خبر هم مخې راغلی چې د اٹک جیل نه تقریبا 90 قیدیان چې کوم دي په دې وجه باندې اډیالا جیل له منتقل کړل شوی وو چې هغه به په جیل کې عمران خان زنده‌باد نارې وهلې جی. بل طرف ته عمران خان ته یو کلی عام افر هم ملو شوی دی چې ته فلحال پارټي پرېده او پارټي سربراهي د چا حواله کا شاه محمود قریشي یا تعالی چې کم سړی ښکاری غل د خپل پارټي سربراهي حواله کا او تاسو ټایم د پاره سیاست نه اخواشه کمل هم پرېدې نو غرستا مرزي ده خو 4-5 سال د سیاست نه اخواشه. بل وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب چې کوم د کم چې نگران وزیر اعلی منتخب کړل شوی دی د بلوچستان عوامي پارټۍ نه چې کم کس تعلق لري دا د بلوچستان انوار الحق کاکړ صاحب د بلوچستان عوامي پارټۍ یو خاص کس دی چې ولباب پارټۍ هم ویل شي. انوار الحق کاکړ صاحب دا بیان هم جاری کړو چې ما 2013 او 2018 الیکشن کې عمران خان ته اوټ ور کړو او کاکړ صاحب دا هم ویلي چې ماضی کې زما آیډل لیډر چې کوم هغه عمران خان او ما بنګاله کې عمران خان سره ډېر زیاتې ملاقاتې هم کړې دي. دا نگران وزیر اعظم کاکړ صاحب پرون په خپل یو کانفرنس کې ویلي دي چې د کاکړ صاحب مسلم لیگ نون سره او PTI سره او اسټابلیشمنت سره هم ډېر کلوز تعلقات دي. مطلب دا یو داسې سړی دی چې د اسټابلیشمنت او سیاسي چې څومره هم پارټیان دي دا ټول یو ځای ځان سره چلول شي جی. کاکړ صاحب راتلو باندې د نواز شریف زړه نه دی خو کاکړ صاحب د راتلو وجه دا هم کې دی چې کاکړ صاحب عمران خان ته مطلب یو داسې مذاکرات عمران خان سره داسې مذاکرات وکړي او د مرګ ترکای د پاره یو درمیاني لار رو باسي ځکه عمران خان هم په خپل موقف باندې کلک ولاړ دی. عمران خان وای مرګ ته تیار يم خو خپل موقف نه پریدم او د غلو سره نه یو ځای کېږم کم PDM دی یا داغه چې اسټابلیشمنت سره کم اختلافات تینو کې دی شي. کاکړ صاحب د دې پرې دواړو پارټیانو منځ کې یو درمیاني لار رو باسي. کاکړ صاحب په دې وجه هم نگران وزیر اعلی منتخب کړل شوی دی ځکه کاکړ صاحب چې کم دی هغه هر څوک ځان سره بوتلې شي. بل مختلف سورسز نه دا خبره هم مخې راځي چې کاکړ صاحب ان شاء الله ډېر زر د عمران خان او اسټابلیشمنت په منځ کې تعلقات سمیدو طرف ته بوزي او ډیر زر به عمران خان د پاره لاره سم شي. بل عمران خان جیل کې یومي ازادي منو کړل ده او قیدیانو هم منو کړی. بل دا خبر هم راغلی دی چې په یو بیرک کې قیدیانو عمران خان زنده‌باد نارې هم وهلې دي او څه قیدیان اټک جیل نه اډیالا جیل له هم منتقل کړل شوی دي. اټک جیل نه اډیالا جیل نه منتقل کېدو خبره خود ودرې ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې ډیر داسې صحافیان چې شریک کړي و چې د اټک جیل نه تقریبا 90 قیدیان چې کم دي هغه اډیالا جیل له منتقل کړل شو. د عمران خان چې کومه د 14 اگست دا خبر راغلی ده نو هغه قیدیانو سره یو ځای 14 اگست نه د منو کتا سره د معلومه عمران خان بیل یو ځان لزی دی او قیدیانو بیره کې چې کوم دي هغه بیل ځان لدی. عمران خان خامخا په ملک مین دی نو 14 اگست خو به خامخا په جیل کې یوازې ځان لمنو کړی. نن به د عمران خان قانوني ټیم سپریم کورټ کې هم کاروایی کوي چون کې چټیانه ختم شوه. نن به دوباره بیا نارمل روټین شروع شي نو د عمران خان وکیلان چې کوم دي ای با په سپریم کورټ کې د عمران خان د رهایی د پاره او اډیالا جیل له منتقل کولو د پاره هم د عمران خان وکیلان اکټیو شوی دي او وکیلانو درخواستونه نور هم درخواستونه تیار کړي دي چې د عمران خان چې کومه سزا ده دا معتدل شي. بل کاکړ صاحب د خپل کابینه سیټ اپ به هم نن کوي. پرون کاکړ صاحب خپل حال فوچت کړي دي نن به د کابینه سیټ اپ هم کوي. نو کابینه سیټ اپ نه پس په پته لګي چې کاکړ صاحب ځان سره څوک کابینه کې یو ځای کوي هغه نه پس په پته لګي چې د کاکړ صاحب پلانینګ څه دی او کم طرف ته به کاکړ صاحب زی کاکړ صاحب راتلو باندې عمران خان ته ریلیف ملاوي کنه دا به ان شاء الله درې څلور ورځو کې پته لګي چې د کاکړ صاحب نگران وزیر اعظم حکومت راتلو نه پس د عمران خان د پاره سر ریلیف ملاويږي. هغه رنګ گرفتاریانه به شروع وي هغه رنګ عمران خان د پاره تکلیفات نور هم سیوای څنګه چې د PDM حکومت کې کنه د نگران حکومت راتلو نه پس په عمران خان ته سر ریلیف ملاو شي. دا به ان شاء الله درې څلور ورځو کې خپل هر څه مخې راشي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.